په سوات مدین کې د شفا میډیکل سنټر افتتاح وشوه. افتتاح د حلقه PK2 MPA میا شرافت علي وکړه. په دې موقع باندې DSP مدین عطاالله خان سوات ون نیوز ته صدارنګي ووی. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو ستاسو شکریا ده کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت دې له ورکو. دا کوم اسپتال چې نن افتتاح وشوه NICU په دې شفا اسپتال کې یو یونټ کولاو شو، نو دا به هغه ماشومان چې هغه د ټیم نه مخکې پیدا شي یا په هغې ته په اوله سټارټ کې څه مسله بیماري وته، نو هغې له به دوی دغه ورکوي، علاج به ورته کوي، علاج به کوي او هغې دپاره چې کوم انکیوبیټر دی کوم چې ته موږ شیشه ورته وایو، نو هغه په هغې کې هغې ته دغه ریلیف ورکړی کېږي او د هغې علاج به کېږي. د دې په وجه باندې کوم علاقې کې چې کوم ماشومان خرابېدل د اوسه پورې او مطلب ضایع کېدل به، نو هغه ته به یو سهولت میلاو شي او په اسانه به میلاو شي، ځکه چې د دې ځای نه منګورې ته تقریبا ګنټه یوه نیمه ګنټه فاصله ده، نو د هغې دپاره به د ګاډي بندوبست، د هغې لپاره د کسانو بندوبست هغه به ختم شي، دلته به دوی ته په اسانه میلاویږي. او هسې مو چې چا د یو انسان ژوند بچ کړو، نو دا داسې شوه لکه ده چې د ټول مخلوق زندگی بچ کړه، نو دا یو ښه اقدام دی، یو ښه ریلیف په دې خلکو ته میلاو شي. ډېره مننه. زما ټول اول خو زه ستاسو ټول مشکور یم، زه شکریا ادا کوم چې تاسو دومره شارټ ټایم کې موږ ته داسې په ستاسو خاص سپیک کولو. او د دې زما نیم نور زمان نیم دی سیده او BS نیونټالوجي چې کوم دی هغه کړې ده، او د دې ځای سپرویژن چې کوم دی ډاکټر فیصل به کوي او زموږ به ورسره 100% سپورټ وي، او انشاءالله ښه کوالیفای سټاف سره چې کوم دی د دې ځای منیجمنټ به کېږي. دا مشینان چې کوم لګېدلي دي د دې په هکله باندې کوم زموږ کتونکي چې دي دا پوهه کوي چې یاره د دې مدین کې دا اسپتال کولاو شو، دلته کې دا خلک راځي، دوی ته به څومره سهولیت وي؟ NICU چې کوم ده نیونیټل انټنسیو کیر یونټ چې کوم دی دا د هر هسپتال یو حصه ده، او دا حصه چې کوم ده هر هسپتال ورته پکار ده چې دا حصه چې کوم ده پرووایډ کړي او خپل هسپتال سره چې کوم ټچ راولي. دې نه بغیر چې کوم دی هسپتال مثال ده مطلب وجود دی یا وجود مطلب یو څه ډیسیبلیټي پکې راشي، مثال هم داسې ده NICU دی. ٹھیک ہے، او NICU چې کوم دی الحمدلله زموږ چې دلته کوم فیسیلیټي دي او ټول انکوبیټر سیسټم چې کوم دی او فوټوترافي سیسټم چې کوم دی او سنټرل لاین اکسیجن، دا ډېر د فخر خبره ده چې په مدین کې فرست ټایم او NICU اوپننګ او بیا په هغه کې سنټرل لاین اکسیجن، دا د مدین د عوام لپاره ډېره خوشحالۍ خبره ده. زموږ د ټولو لپاره زه پراپر په خپله د ساتال اوسېدونکی یم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سلمان دی او زه NICU سټاف یم. د ټول اول خو د سوات ون نیوز ډېره مننه کوم چې خپل وخت مونږ ته راوبخو او زموږ د پروګرام ته مو ښکلا راوبخله. د ننني پروګرام ته خو زه په دې نظر ګورم مطلب NICU اوپننګ د سرمني ده. نو NICU مطلب په ساده پښتو کې د ماشومانو شیشې کله ماشومان پیدا شي هغه د ډیفرنٹ ټایپ اف ډیزیز مطلب مختلف د هغې دپاره دوی په شیشو کې داخلي کې لګایږي. به موږ تاسو ته زه ساده الفاظو کې هم لکه زیړی شو یا ځینې ماشومان داسې پیدایش په وخت کې ونه ژاړي، ډیلی کرای چې څه ته ویلی شي، یا داسې نور مختلف ډېرې بیماریانې دي د ماشومانو چې د هغو دپاره یو سپیسیفیک ځای پکار دی، هغې ته NICU په هغې کې د هغو کیر کېږي. دا مدین کې په وړومبي ځل باندې زموږ ملګري زموږ چې کوم فرینډز دي، رشید صاحب او نورزمان صاحب زموږ کوم سینیرز دي، هغو ته دا چې کوم فیسیلیټیز دي مدین ته پرووایډ کړي دي، او کوشش پر ده انشاءالله چې په نورو ځایونو نه په کم ریټس باندې مطلب د دې چارجز هم ډېر زیات سوی که نه، او نو هغه به هم دوی به کوشش کوي چې د علاقې دپاره مطلب په ښه ریټس باندې لاړ شي او خپل چارجز هم، ځکه د دې ټول غریب عوام دی او دوی په دغه نیت باندې هم راغلي دي، ځکه د دې ځای اوسېدونکي زموږ کوم سینیرز چې دي د مدین ساتال او د بحرین د دغه ځای اوسېدونکي باشنده دي، نو دغه کوشش سټرګل یې کړی دی، هغه څیز یې خپلې علاقې ته راوړی دی، خپل د علاقې د قوم دپاره د خدمت دپاره هغه هر څه یې وقف کړي دي او په خپله به هم دلته انشاءالله 24 اورز موجود دي. نو بهرحال چې څومره هم د دې علاقې اوسېدونکي دي موږ د هغو نه بیا هم فیل کوو چې تاسو خپل ماشومان دغه آګاهي ستاسو د نیوز په ذریعه چې هغو دلته کې راځي انشاءالله هغو ته به بیسټ کیر پرووایډ کېږي انشاءالله، او هېڅ قسم څه مسله به ورته نه انشاءالله.